तुम्हारे संग है, पुरजोश है, पुरअज़्म है, हर वक्त तुम्हारे संग है। मुश्किलों के सामने दीवार बन के है खड़े, मुश्किलों के सामने दीवार बन के है खड़े। सर पे कफन बांध के हम घर से चले, हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं, हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं। हर शख्स की हिफाजत है हमारा काम, फर्ज भी है यही ईमान। नाम अल्लाह का लिए हम निकल पड़े, सब जानो दिल उसी के करके हवाले। हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं। دا وخت په لانډاکي چک پوسټ باندې موجود یو او د تحصیل انتظامیه د اړخه د کم 2 ورځې چې د لوکل ترانسپورت او هغه حواله باندې د ماسک په استعمال باندې زیات تر نن فوکس دی چې دغه استعمال یقیني شي. نو په دغه حواله باندې اسسټنټ کمشنر سعید الله جان چې د غزنګ سره موجود دی دا غو سره به خبرې کوو. راځي مونږ یو شان د دې وطن، खाई है जो कसम वो कसम निभाएंगे, कोई भी वार हो सीने पे खाएंगे। बस है यही इल्तिजा देना हमें दुआ, कहलाए हम इस मुल्क के वतन के जियाले, हम रखवाले तुम्हारे। زموږ سره موجود دی اسسټنټ کمشنر بریکوټ سعید الله جان. درته وایي اس سیف چې 2 ورځې کم لوکل ترانسپورت او یا دا وخت موږ د سواد په گیټ وے په لانډاکي موجود یو. د ماسک استعمال سګوري سوي نه سونه اویرنس کې چې د کامیاب شو. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره شکریہ تاسو راغی او د کوریج کوي. ماشاءالله ډیر خلکو کې اگئی راغلی دا او تاسو عموما وکړه ډیر خلکو چې دغه ماسک چولې دي او چې چا نو چولې نو هغه لمغه تاکید وکړو چې تاسو ماسک واچوي. 2 ورځې چې د ترانسپورت بندي پبلک ترانسپورت دی حواله سره ګورنمنت چې دغه ډیسیژن کړی دی دی حواله سره موږ امپلیمنټیشن لراغلی دي. ایسی سب کومګ وګورو نو کمرې شو چې دا پاغه کې هم په پیګر کې شکر الحمدلله چې رو بهتري طرف تم روان دی. خو د دې مین فوکس چې د پبلک سره ریلیټډ دی. که پبلک پدې کې د حکومتي سوپیز باندې عمل وکړو نو دغه باندې خو مکمل لاک ډاون صحیح اطلاعات دي د لګیدو. فلحال خو جی داسې مکمل لاک ډاون ولا غنښت دي چونکه زموږ وزیر اعظم سم دا اعلان کړو چې یو طرف له غربت او بل طرف له کرونا ده. نو دا دواړه چې دي دا یو ځای چې دی هغه چلیږي. نو د سلسله کې چې د حکومت چې دی هغه سوپیز آئیډنټیفای کړی دي او دغه سوپی باندې عمل درآمد چې دی هغه الحمدلله روان دي. لکه څه شرع چې دی امید دی ان شاء الله روان ورځو کې به نورم کم شي. جی ایس سب سمره د تحصیل انتظامیه د اړخه سمره ماس چې دی هغه په سب ډیویژن کې په چک پوسټونو باندې تقسیم شو. جی بالکل مونږ خو فری ماس ډیسټریبیوشن چې د پورا سب ډیویژن کې موکو اے سی موکو تحصیلدار موکو دین علاوه زموږ ریوینیو سټاف زموږ لیوی سټاف پولیس سټاف د ټولو چې د ډیر زیات کوآپریشن موږ سره وکړو فری ماس ډیسټریبیوشن وکړو. دین علاوه زه ډیر زیات شکریا لپاره آرمی مدا کوم هغه موږ سره د ډیر زیات مدد وکړو. ای سردار ته هم وایي چې کم دلته کې لوکل تاجر برادری دا نو هغه ته په کم نظر ګوري چې یاره څومره پورې هغه په دغه اس او پیز د حکومتي باندې عمل کوي او څومره تعاون کوي د انتظامیه. جی بالکل تاجر برادری خو ماشاءالله موږ سره همیشه کوآپریشن کړی دی د حواله سره. موږ چې اس او پیز ورته آئیډنټیفای کړی دی هغه باندې عمل هم کړی دی او چې کوم لاک ډاون ټایمینګز موږ ورته ویلي دی هغه باندې عمل کړی دی. د حواله سره اوس ګورنمنت ریسنٹ یو نوټیفیکیشن کړی دی 8 نه 16 مې پورې. نو د حواله سره ای سره کنسلټیټیو سیشن روان دي ان شاء الله او امید ده چې دې کې به موږ سره کوآپریشن کوي. ای صاحب د هفته اتوار یا د جمعې هفته چې به موږ کم د لاک ډاون چې دی هغه په پالو کوو. نو اوس هفته اتوار چې دی هو ویل کېږي نو دغه کې به تاسو د ډي سي سواد د طرفه اعلان کوئ کنه فی الحال به سبا د اتوار روز هم لاک ډاون. جی بالکل فی الحال خو اس پر نوټیفیکیشن
سچویشن چې دی هغه سبا لاک ډاون دی جی ٹھیک ته جی او جی سبا لاک ډاون دی جی ای سر درته هو وایي چې کم دلته کې د لوی د وړو کې اختر کې د کپړو چې دی نو د ټیلرانو یو ایشو ده نو هغوی هم دا وایي چې یاره که موږ ته د حکومتي سوپیز دننه د شپږو بجو د شپې چې کم د سهاره پورې تر ټایم دی نو په دې کې څه د هغوی دپاره د اجازت چانس شته دا خو ګوري جی ګورنمنت پالیسی دا او ګورنمنت چې دی هغه وسیع مفاد ګوري لا عوام نو دې سلسله کې ګورنمنت چې کم پالیسی زموږ کار لاغي امپلیمنټیشن کول نو فلحال چې د اسنشل آیټمز 8 نه 16 پورې هغه به صرف کلاوي چې کم خوراک میډیسن سره ریلیټډ دي دین علاوه نو ټول پابندي جی ها ای سب د اختر د مانځه چې کم دغه د نو دغه سوپی زیاده اعتکاف په حواله باندې نو تاسو د علماو سره څه خبرې په دې سلسله کې شوي جی بالکل مونږه تحصیل خطیب هم راغوسته او دین علاوه مختلف علما سره زموږ ویلیج کونسل سیکریټریز هغه ملاویږي وقتاً فوقتاً او هغه یاګه کوي د حواله سره چې د ګورنمنت اس او پیز چې کوم آئیډنټیفای کړی دي هغه مونږ براوشر فارم کې یا پمفلټ فارم کې هغه مونږ ای سره تقسیم کړیم دي ها ای سب د وخت مارکیټ ته د ماسک چې کوم مختلف کمپنیان چې دی هغه ډیسټریبیوټ کیږي نو په دې کې لوکل داسې راغلي دي چې خلک ته شکایت کوي چې یاره پاوډر دی یا داسې دغه دي نو په دې سلسله کې تاسو انفارمیشن شته د محکمه صحت یا تاسو څه وخت څه خبر راغلی جی بالکل دا تاسو ډیر پرټیننټ چې دی هغه سوال ریس کو او دی حواله سره دا خبره زموږ نوټس کې راغلی ده مونږ چې کله بازار چیکینګ کوو نو هغه کې دا شیم چې دی هغه لازمن چیک کوو خو دې کې چې د ماسک چې دی هغه اکثریت چې دی ښه کوالټي ولې دی اکا دوکا چې کم دی هغه خلاف مونږ اکشن الو جی دا وخت زموږ په سکرین یا کم چې تاسو سب ډیویژن دی نو ظاهره خبره دا کدل ته خدا نه خواسته ریشو سیوا شو نو ټول نه لوی پرابلم چې دی هغه تاسو ته کریټ کیږي دغه شانتي به زموږ هسپتال کم ډاکټران هم دا وخت نو ډاکټران چې دی هغه زموږ افیکټډ دي نو پبلک ته د احتیاط په حواله باندې سم میسج ورکړي جی بالکل زما خو صرف یو میسج چې دی هغه دا دی چې تاسو سماجی فاصله برقرار وساتئ او ماسک استعمال کړئ د احتیاط چې دی علاج نه ډیر بهتره دی او خصوصا تاسو خیال کوئ ځکه چې دا زموږ ملک دی دا زموږ وطن دی او د دې به خیال چې دی هغه به موږ په خپل ساتو جی درنګ مننه د مصر اسسټنټ کمشنر به ریکورډ سعید الله جان موجودو نور تفصیل سره راځو څنګه سره اوسئ munga nangiali dabatan munga turiyali dabatan munga yu shand de watan खाई है जो कसम वो कसम निभाएंगे कोई भी वार हो सीने पे खाएंगे बस है यही इल्तिजा देना हमें दुआ कहलाए हम इस मुल्क के वतन के जियाले हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं हम रखवाले तुम्हारे रखवाले د اسوات ګیټ وی لانډا کې چیک پوسټ باندې موجود یو کم چې د ماسک په استعمال په حواله باندې کم کمپین سٹارټ ته نو پاغي کې زیاتره بهتري راغلی دا بالکل جی ما کسان ډیر ټاون کې ماسک په جیا سره ټول کسان تقریبا چې راځي ماسک استعمالي زیاتره کسان چې کم کسان ماسک نه استعمال غوته هدایت کو چې ماسک استعمال ضروري موجوده وبا او داغه سره ریلیټډ د انتظامیه د طرفه کم کلک اقدامات چې شوي دي نو پاغي کې د ماسک استعمال چې د پاغي باندې ډیر زیات فوکس ورکول کیږي د ډي سي سواد د طرفه د مختلف تحصیل او اسسټنټ کمشنرانو ته هدایت جاری شوی دي چې په هر صورت باندې د ماسک استعمال چې دی هغه یقیني کړي د سواد ګیټ وی او پلانډا کې چیک پوسټ باندې کم د نور وازلانه چې کم ترانسپورت ته نو هغه هم د هفتې اتوار په ورځ بند دي کم چې د جمعې هفته لاک ډاون نو هغه ویل کېږي چې هفته اتوار لاک ډاون سلسله چې دا هغه سٹارټ کیږي د ډي سي سواد د طرفه به یو نوټیفیکیشن جاری کیږي دغه رنګ د 8 نواله تر د 16 مئی پورې چې کم د مکمل لاک ډاون خبره ده نو هغه باندې هم لا نوټیفیکیشن نه دی جاری شیخ ویل کیږي دا چې کې دې چې د 8 نه د 16 پورې مکمل لاک ډاون چې دی هغه هم ولګي خو د حکومت په
فوکس دا دی چې د لاک ډاون د لګېدو سره د معیشت پایې چې دغه به مکمل جام شي. نو په دغه صورت کې د کرونا موجوده وبا او معیشت چلول دواړه کمباین چلول چې دي دا هم په دې باندې به فوکس یې، خو موږ له هم پکار دي چې موږ د ماسک استعمال چې دی هغه یقیني کړو او د یو ډسټرکټ نه د بل ډسټرکټ پورې چې کوم مومنټ دی بې ضرورت نه د هغې نه پرهیز وکړو او خپل کم د حکومتي سوپیس چې دي په هغې باندې عمل وکړو. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا، لانډا کې چیک پوسټ سوات. हम रखवाले तुम्हारे, हम रखवाले तुम्हारे, पुरजोश है पुरअज़्म है, हर वक्त तुम्हारे संग है, पुरजोश है पुरअज़्म है, हर वक्त तुम्हारे संग है.